أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حوص بدا سورة بقرة آيت نمبر 151 نوالا 154 ووايو إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. كما سنگچه ارسلنا راولے گلو منگا فیکم پتاسو کے رسولا یو رسول منکم ستاسونا یتلو چلولی علیکم پتاسماندے آیاتنا زما ویزکیکم چپاکوی تاسو اغی سرا ويعلمكم الكتاب او چې علم درکوي تاسو ته د کتاب د قرآن پاک والحکمت او د حکمت مطلب د سنت ويعلمكم او چې خای تاسو ته یا علم درکوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو چې نوی تاسو تعلمون په هغه باندې پوهیدئ لکه چې تاسو په هغه باندې نه پوهیدئ د هغې علم یې تاسو له درکو. ګوره مخکې مونږ آیات کې پرون ویلي کنه ولأتم نعمتي علیکم خامخا پوره بکو نعمتونه مونږ خپل علیکم په تاسو باندې ولعلکم دپاره دی چې تاسو تهتدون هدایت یاب شئ. ګوره دا د الله یو غټ نعمت دی کنه چې الله رب العالمین وایي چې ما په تاسو کې یو رسول راولېږلو ستاسو د خاندان نه ستاسو په شان یو بشر او هغه هم یو نور د نور په شکل کې مطلب ستاسو د پاره یو رڼا ده هغه دغه او ستاسو د خاندان نه او مطلب هغه ستاسو د پاره پیغمبر راولېږلو او دا پیغمبر سکار دی دا پیغمبر دا کارو چې یتلو علیکم چې لوستل به علیکم په تاسو باندې آیاتنا زما آیاتونه د څه دپاره چې تاسو پاک کي د څه نه پاک کي د ګناهونو پاک کي او علم درکې تاسو ته د کتاب او د حکمت د سنت ٹھیک شو دا هغه علم تاسو له درکې او هغه علم تاسو له درکې چې هغه تاسو سره نه و هغه تاسو نه پوهېدلی. ٹھیک شو ګوره عربیانو کې لکه ډېر شی داسې لکه د هغوی ژبه عربي وه خو هغوی عربي پړه وهله او لیکلې نه شوله. ٹھیک شو لکه د هغې علم تاسو له درکو که نه د هغې علم درکوي تاسو له ښه. فذکرونی پس یاد کئی ما اذکرکم یاد بکم تاسو وشکرولی او شکر باسی زما ولا تکفرون او کفر مکوی. ګوره دا خو په قرآن پاک کې زی په زی لکه دغه شان دغه راغلي دی مخکې به راشي بیا خو دا د چې لکه مختلف انداز کې بیان کړي دي که نه سې سلیکټډ لکه یو بل نه داسې دغه کړي دي بدل کړي. ها مخکې به بیا راشي په سوره رعد کې دي زما په خیال که نه یو آیت زه به ستاسو ته وښیم. ګوره دا سوره رعد دی او سپاره ده 13 نمبر سپاره ده که نه ده او دا دی آیت نمبر دا دی 28 نمبر آیات دی. ګوره دی کې دي که نه الا بذکر الله تطمئن القلوب. ٹھیک شو الا بذکر الله تطمئن القلوب وی آگاه شئ خبردار شئ که نه آگاه شئ چې د الله په یاد کې زړونو ته څه ملاویږي سکون ملاویږي اطمینان ملاویږي. لکه دغه شانته کې نور بوم راشي که نه لکه یو دا چې اسما ته پته نشي کوم یو نمبر دغه کې دی خو انشاءالله بیا به راشي چې الله رب العالمین هغه مطلب د کثرت سره یادوئ که نه د دې دپاره چې لکه تاسو کامیاب شئ.
او داسې د ذکرونو لکه ډېر شي قسمونه دي که نه. مخکې نور دغه کې به هم بیا راشي، آیتونو کې راشي انشاءالله وبه وایو. په سوره هجر کې زما په خیال یو آیت دی چې پته نشي کوم یو صورت کې دی، خو لکه دا چې قرآن پاک چې دی که نه، لکه په دې کې ستاسو دپاره نصیحت دی. او په دویم نمبر باندې دا چې لکه د قرآن پاک په ذریعه باندې تاسو ذکر کولی شئ که نه، او دویم دا چې لکه د مونځ په ذریعه باندې تاسو ذکر کولی شئ که نه. قرآن پاک کې دغه راغلی دی. او بل لکه په دریم نمبر باندې لکه هغه ذکر شو لکه چې د هغې هېڅ ټایمینګ نه وي، ټیک شو، هغه تو هر ټایم کولی شئ، که مطلب ته مانځي یې که مانځي نه یې که نه، که ملاسې که ګرځې که ناسې که هر څه کې، خو لکه د الله ذکر کول، ټیک شو، الله یادول، لکه سبحان الله، الحمدلله، داسې ډېر شي اذکار دي که نه، هغه کول لکه داسې طریقې سره. نو الله رب العالمین وایي چې لکه تاسو ما یادوئ نو زه به تاسو یادوم. لکه اوس یو حدیث دی هغې کې دا دي چې الله رب العالمین وایي چې لکه څوک چې لکه ذکر کوي نو د هغه دغه داسې دی لکه هغه داسې دی لکه مطلب چې هغه زنده یي که نه، او چې څوک ذکر نه کوي نو د هغه مثال داسې دی چې لکه هغه مړي که نه. او بل حدیث کې دی دغه شانتې کې چې داسې لکه ډېر شي احادیث زما مطلب ذهن کې نشته دی، خو قصه لکه زما ذهن کې دی خو زه تاسو ته ووایم. لکه الله رب العالمین وایي چې حدیث کې دی که نه چې لکه زما بنده چې لکه کم وخت کې لکه زما ذکر کوي او هغې دوران کې هغه خپل خوله ډقوي که نه، خپل خوله ډقوي او ذکر کوي نو هغه لکه د ټولو نه مطلب بهتر دی، افضل دی، هغه وجایره دی چې هغه په زړه کې کوي. ګوره چې په خوله باندې ذکر کوي که نه نو هغې کې هم زړه شامل شي او هم خوله شامل شي، او چې په زړه کې کوي نو هغه بیا صرف لکه په زړه کې کېږي. لکه په زړه کې چې کوي نو هم څه ګناه نشته دی، خو چې خوله ورسره ډقې که نه، شونډې ورسره ډقې نو لکه الله رب العالمین وایي چې لکه د هغې زیات اجر دی. او ګوره مونږ چې مونځ کوو که نه، مونځ هم مونږ لکه باقاعده لکه مونږ خوله ډقوو که نه، خو د الله لکه کوم غټ عبادتونه چې دي که نه، قرآن پاک چې مونږ وایو، مونځ چې مونږ کوو هغه لکه مونږ خوله ډقوو او مونږ دغه شانتې کې وایو. تکبیرات شوله که نه، دا مونږ په تیز اواز سره مونږ وایو. یا ایها الذین، ای هغې خلکو، آمنو، اے خلکو، آمنو چا چې ایمان راوړی دی، استعینو مدد واخلئ، بالصبر د صبر سره، والصلاة او د مانځه سره. یا ایها الذین، اے خلک، آمنو چا چې ایمان راوړی دی، استعینو مدد غواړئ، بالصبر د صبر سره، والصلاة او د مانځه سره. ان الله بشک الله رب العالمین، مع دے کنا ساتھ، اور کچھ موی ساتھ کنا ساتھ ہے، مع دے الصابرین د صابران سره، د صبر کوونکو سره. بشک الله رب العالمین د صبر کوونکو سره دی. اوس ګوره اکثره موږ به کتل لکه څوک چې پریشان وي که نه، نو موږ هغې ته څه اډوایس کوو که نه، موږ دغه وایو صبر کوئ، صبر کوئ که نه. موږ څه سوچ کوو چې لکه دا صبر څه شی دی، خو بس دغه لګیا یو، د خولې نه لګیا یو که نه، بې اختیاره زموږ د خولې نه دا وځي چې صبر کوئ که نه. نو دراصل لکه صبر څه شی دی، صبر څه دی؟ صبر دا دی چې په خپل نفس باندې کنټرول کول، په خپل ځان باندې کنټرول کول، ثابت قدمه اوسېدل که نه. نو
په ژوند کې خو ډېرې داسې موقع راځي، ښکلې موقع هم راځي او خرابې موقع هم راځي که نه، چې اوس لکه بعض اوقات لکه موږ ډېر زیات خوشحال یو، څه د خوشحالۍ موقع راشي نو په هغې کې هم موږ د خپل لکه لیمټ نه بهر شو که نه، او مطلب آوټ آف کنټرول شو په هغې ډېرې خوشحالۍ کې، او لکه مطلب ډېر زیات خوشحاله شو. بعض اوقات پکې انسان په ګډو وډو باندې سر شي که نه، قسم قسم لکه دغې د خلکو هغه ایموشن یې که نه په لکه مختلف طریقو سره هغه وباسي. او دغه شانته کې لکه چې کله زموږ سره د سختۍ لکه دغه معامله راشي، لکه موږ په څه خبره باندې خفه شو، څه مصیبت په موږ راشي که نه، لکه موږ ډسټرب شو که نه، بعض اوقات لکه موږ له ډېره غوسه راشي، موږ خفه شو، چړاګانې وکړو، بدې ردې ووایو که نه، نو مطلب دغه شان زموږ په خپل ایموشن باندې کنټرول نه وي. نو الله رب العالمین دلته څه فرمایي چې لکه تاسو صبر کوئ. وګوره چې کله انسان صبر وکړي که نه، درګذر وکړي، نو د هغې نتیجه څه شي؟ بس هغه خبره په عاقزګي ختمه شي. او چې کله موږ بې صبري وکړو، ناشکري وکړو، نو مطلب په ژوند کې زموږ ښه مشکلات راشي. ټیک شو، لکه هغه کم مشکلات چې دي هغه د حل کېدو بجای هغه مطلب هغه مشکلات چې دي هغه ښه زیات شي زموږ دپاره. ٹھیک شو، ځکه الله رب العالمین موږ ته دلته قرآن پاک کې موږ ته فرمایي چې مدد واخلئ، مدد غواړئ د صبر سره او د صلح د مانځه سره. او دا صبر کول چې دی که نه، دا د عام انسان په وس کې نه ده چې هغه صبر وکړي. موږ خو هر څوک کوي، ځکه الله رب العالمین موږ ته وایي چې لکه دعا غواړئ د الله رب العالمین نه صبر غواړئ. ټیک شوله، او زه خو چې دعا غواړم زه خو الله رب العالمین ته وایم چې یا رب العالمین داسې سخته را باندې مه راویستلی کړې چې په هغې کې د صبر د غوښتلو څه ضرورت راشي که نه. تاسو هم دغه شان دعا غواړئ. نو بهرحال دا خو لکه دنیا دا خوشحالي چې ده، خو په جنت کې ده. دنیا خو جوړه د ازمایښتونو دپاره ده که نه، لکه کله به د سختیانو په ذریعه باندې الله پاک مونږ ازمایي، کله به د خوشحالۍ په ذریعه باندې مونږ ازمایي که نه، قسم قسم ازمایښونه دي که نه، او چې مونږ بیا لکه هغه د هغې رزلټ مونږ څنګه ورکوو. او ګوره چې څوک د الله رب العالمین نه صبر غواړي، مدد غواړي که نه، نو الله رب العالمین د هغې کس مطلب مدد کوي. او چې د چا الله رب العالمین مددګار شي نو د هغه نور څه پکار دي که نه. دغه ګوره بېشکه الله رب العالمین چې دی صبر کوونکو سره دی. ان الله مع الصابرین، الله رب العالمین د صبر کوونکو سره دی. بس چې الله رب العالمین د صبر کوونکو سره شو نو مطلب دنیا هم د هغه شو او آخرت هم د هغه شو. ولا تقولي او موایه لمن د هغه چا دپاره یقتلو چې قتل کړی شو که نه، لکه چې مطلب مړ شولو فی سبیل الله د الله په لار کې. سبیل لاره، الله د الله په لار کې. امواتن مړ، لکه د الله په لاره کې چې څوک لکه قتل کړي شي که نه، نو هغه ته به مړی به ورته نه وي، مرده به ورته نه وي، بلکې احیاءون هغه جندې دی. ولکن لا تشعرون، خو لیکن تاسو شعور نه لرئ. لا نه تشعرون شعور، خو لیکن تاسو شعور نه لرئ. لکه الله رب العالمین فرمایي که نه چې د نورو خلکو په شان ردي نه ساه ختلې ده، دی مړه شوي دي، خو دا چې دی نو دا عام مړي نه دي،
مطلب د شهادت مرګ دي ته ملاو شوی دی او د شهادت د مرګ خو ډېره غټه مرتبه ده. نو الله رب العالمین وایي چې دې ته عام مړي مه وایئ، ټیک شو. دي بلکې جمدي دي، دي مړي نه دي، دي جمدي دي، خو تاسو شعور نه لرئ. بس صحیح شو، دونه پوره ده. فی امان الله.